اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو ستا دا خور مور موبایل ولې استعمالوئ چې ته نن را پاڅېد چې دی تاسو خپله خور مور نه لرئ؟ ستا خور مور موبایل ولې استعمالوئ چې پردی خلک په موبایل لا غواړي او دلته بیا تاسو وژنئ؟ ستاسو غیرت او ایمان به ما هلته منلی و تورغریانو چې تاسو د ده مشران را غوښتل به د ده قام را غوښتل وی د ده خلکو را غوښتل وی چې دا هلک په دې دغه دی زمونږ شرم کړی دی د شرم بدلي به ښځه را کوئ او د شرم به له عذر کوئ. تاسو له داسې په کار وه تاسو له داسې نه وه په کار چې تاسو ماشوم کور کې ونیوه ته څنګه راغلی یو ته ولې راغلی یو چې ستا خوره ستا موره یا ستا د چا خور مور مه یادوه تیزبنګه تا د کونیانو په شان د ویښته په شا اړول دي د چا خور مور مه یادوه کونیتوب تاسو کړلی ستاسو جنۍ را غوښتل دی خو هلک دی شیطان خدار وډوکي سره شته ستاسو خور مور را غوښتل دی او ستاسو دې جنۍ را غوښتل دی بیا به ما ستاسو غیرت او ایمان الله منلی و چې تاسو هلک هلته ایثار کړی وی وجه به ونه دوی ته به ولي چې د ښځې بدلي به ښځه را کوئ ښځه به بیایې او د شرم به راله عذر کوئ نو بیا به ستاسو پښتنوالی ما منلی و چې د تورغر مخلوقه د جوجبا مخلوقه تاسو نران یئ او پښتانه یئ او جرګمار یئ څه کومه هلک وژنمه او جنۍ وژنمه او مړه شرم وکړه چې یاره په دې خو ما سهار بیګا ویډیو ورکړله چې شرم وکړئ شرم خپل پالور خپل کمنټ په دې مه زیاتوئ او د تور غر څه داسې ناران خلک دی په کور کې ناران دي په کور کې خو زنانه هم سړی وژلی شي چې دوه زنانه په یو سړي پسې شي قسم دی په دې کور کې دننه وژني او چې تکړه زنانه یې نه یوه یې وژني ته نن بیا را پاڅې چې یاره ستاسو د خور سره او ستاسو د مور سره چې د چا خور مور غټې موبایل یې ګرځئ نه دقه کونه به ورکوي او خلک به ځان پسې راغواړي نه دي ګرځئ غټې موبایل یې که نه ولې ګرځئ نن ته دومره غیرتي را پاتې دي چې ستاسو په خور مور پسې د مړه پردي خور مور مه یادوه کونیان یئ او کونیان به یئ تورغریانو تاسو چې کوم کار کړی دا ښځې هم نه کوي د ښځې بدلي به ورته ښځه اخیستې وه او د شرم به د له عذر کړی نو ما به ستاسو پښتنوالی او ستاسو جرګه به ما هله منل وه ته نن را پاڅې چې ستاسو د خور مور سره هر څوک چې یې پېژنم دی نه خو ملګرو دا ویډیو د خدای لپاره دومره شیر کړئ چې دغه هلک ته ورسي چې دغه هلک ته ورسي د ویډیو جواب به درله په ویډیو در کومه زه لالیوال د سره پېژنم نو قرآن مې دې وایي که پېژنم چې د کوم ځای دی او د کوم ځای نه دی لوی لای دی دا لای یو سر د کوستان سره لګېدل دی بل یې دې پر د بټګرام سره لګېدل دی هلای وړوکی ځای نه دی نه یم خبر چې په هلای کې دا هلک د کوم ځای دی د کوم ځای نه دی خو هسې دا خبرې دې ښې ونه کړې دې خبرو ته سوچ وکړه چې تاسو پښتانه وی که نه تاسو به د ده تره را غوښتلی او د ده پلار به را غوښتلی او د ده رور به را غوښتلی او د ده قام نسب به را غوښتلی او دی به تاسو تړلی او پښتنه پورې په کوټه کې به ایثار کړی او چای به وله نه ورکوه ډوډۍ به وله نه ورکوله خو تاسو به په هغو پسې جواب کړی نو ستاسو پښتنوالی تورغریان او ستاسو نروالی به ما هله منلی والسلام.